شیطانان تړلی کېږي لیکن هغه شیطانان چې کوم سرکشه او متمردي ډېر خطرناک شیطانان یې الله تعالی هغه تړي. د دې د وجې نه حدیث کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله سهار شي نو شیطان خپل هغه تخت چې کوم دی په اوبو باندې کېږدي او نور شیطانانو هغه راځي او د شیطانانو دا کارګزاري اوري. هر شیطانو ته د ورځې چې کوم دی خپل هغه حالات بیانوي چې ما نن دا کار کړی دی. موږ او تاسو لپاره دې خبرې سوچ پکار دی چې ګوره شیطان زموږ او ستاسو دښمن دی، موږ نه پرېږدي. هر انسان پسې لګي. په دې روژه کې هم خلک په ډېرو غلطو باندې ولاړی او غلطو کارونو باندې. نو شیطان سره تاج وسرئ او شیطان وایي چې دا تاج به د هغه چا ته ور سر کوم چا څوک ډېر ګمراه کړي او ډېرې بېلارې کړي. نو یو شیطان ورته راشي ورته وایي چې ما د سړي او ښځې منځ کې چې کوم دی بې اتفاقي پیدا کوله تر دې پورې چې سړي ښځه چې کوم دی طلاق کړله. شیطان ورته وایي مړه تا څه غټ کار نه دی کړی، ما فعلته تا دونه غټ کار نه دی کړی، زر دی د بل چا سره به نکاح وکړي. بل شیطان ورته راشي او هغه ورته وایي چې ما د دوو کسانو منځ کې بې اتفاقي واړتله او داسې شو چې د یو بل دښمنان جوړ شو. نو شیطان ورته وایي تا هم څه غټ کار نه دی کړی، زر دی ډېر به خپل منځ کې صلح وکړي او اتفاق به وکړي. بل شیطان ورته راشي هغه ورته وایي ما په یو سړي باندې کوشش کاوه او په یو زنانه مې کوشش کاوه ان تر دې پورې چې هغې زنا وکړله. نو شیطان دغه چې کوم دی شیطان ځان ته رانږدې کړي، خپل تاج د هغې په سر باندې کښېږدي او غاړه وله ورکړي، ځان ته یې رانږدې کړي او وایي ته زما ډېر ښه بچی. شیطان هغه شیطان ته ووایي ته زما ډېر ښه بچی. نو موږ او تاسو له په دې باندې نظر کول پکار دی چې ګوره دا انسان چې کله یو زنا کوي د دې زنا نه چې کوم دی غوڼ نسب خرابېږي او د هغې نه چې کوم دی نسل د انسان خرابېږي، د هغې نه هغه غونډه معاشره خرابېږي، بیمارېږي. د دې د وجې نه الله تعالی مسلمانانو ته وایي چې ولا تقربوا الزنا، مسلمانان زنا له مه ورځئ، د زنا هغه وسایلو اسبابو ته مه نږدې کېږئ. او کله الله تبارک وتعالی فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، پیغمبر دې خپل امت مسلمانانو ته دې وجه خپل نظرونه دا د ښکته ساتي. د دې د وجې نه د نظر نه چې کوم دی هغه دا نظر یو غش دی د شیطان د غشو نه، دا چې په کوم شي باندې ولګي د هغې عکس تصویر دا اړه ته چې کوم دی راکنج کوي او بیا په اړه کې دماغو کې په هغه باندې سوچ او فکر کېږي او د هغې نه چې کوم د انسان بیا په هغه غلطۍ باندې چې کوم دی خپل هغه منصوبې جوړوي، ارادې جوړوي، قسم قسم دسیسې جوړوي، د هغې نه به انسان هغه عمل ته رسي. د دې د وجې نه الله تعالی د نظر مسلمانانو ته وایي نظر دې ښکته کړه. نو په دې روژه کې هر مسلمان لره خپل ځان حفاظت پکار دی. جناب رسول الله فرمایي چې د سترګو زنا هم شته او د غوږونو زنا هم شته او د خولې زنا هم شته. نو لحاظ د سترګو ګناه دا ده چې نظر هغه د استعمالول دی چې کوم ځای کې الله تعالی بې خفه کېږي دلته به نه ګورئ. چې کوم ځای نه انسان الله منع کړی هلته کتل هغې نه رامنع کېدل پکار دي، ځکه هلته کتل دا وبال او ګناه ده، د هغې نه به انسان چې کوم نه زنا ته جوړېږي. نو د دې د وجې نه شیطان هغه انسان خوښوي، هغه انسان ورته ډېر ګراني چې کوم انسان خلک چې کوم دی په زنا کې اخته کړي، په ګناه کې اخته کړي، ځکه د هغې نه په دې معاشره کې بیا چې کوم دی فساد جوړېږي، غونډه معاشره د نارینهو او غونډه معاشره د زنانو خرابېږي. نو که څوک هم غلط حرکت ته د انسان هغه اراده راځي نو پکار دا ده چې بیا د انسان داسې ووایي چې په دې کار زما رب خفه کېږي او دا سکروټه ده. ګناه کول ګوره محترمو، ګناه کول دا یو سکروټه ده چې ګناه له لاس وروړئ په دې پوه شه جمع سکروټه راونیوله، دا سکروټه ده. او ګناه غټه ګناه ورکوټې ګناه د یو ولي الله نه چا تپوس وکړو چې غټه ګناه ورکوټې ګناه کې څه فرق دی؟ هغه ویل غټه ګناه غټ لړم دی او ورکوټې ګناه ورکوټې لړم دی، غټه ګناه غټ لړم او ورکوټې ګناه ورکوټې لړم دی. نو لہذا هر انسان له پکار دی چې مسلمان ځان رامنع کړي د زناونو نه، ځکه زناکار خلک به په قیامت کې د جهنمینو نه چې کومې اینې زوې ساسي او بیګې دي نو دا به چې کوم د زناکار خلکو خوراکي او دغه به چې کوم دی څکي. نو لہذا موږ او تاسو له پکار دي چې شیطان په لمسون باندې هر انسان خراب نشي، ځکه شیطان انسان غرق کول غواړي. شیطان په خپل هم غرق دی او بل هم غرق کول غواړي، شیطان په خپل هم غرق دی او بل هم غرق کول غواړي. د انسانانو دښمن دی او الله تعالی ته قسم خوړلی و الله ستا په ذات مې د قسم وي زه به چې کوم د خلک ګمراه کومه. او الله تعالی ورته ویلي شیطان یو قسم تا وخوړو یو زه خورم چې زما دې هم قسم وي
چې چا ستا تابعداري وکړه جهنم به د هغې نه چې کوم دی ډکه نو لهذا موږ تاسو ته د شیطان د خبرونه پرهېز او کرکه او نفرت